لاندې دی او جنت هم دا مقام دی. نستا مقصد دا دی چې قبر پر عرش ته وختو. د خدای بني آدمانو د حدیث غلط مطلب ما بیانوي. اوس ما دا ویجی دا زما سره سنن نسائی دی په دې کې دغه حدیث دی بیا ارایت ان قتلت فاین انا قال فی الجنه. زم دینه معلومیږي د شهید رو په جنت کې دی. دا زما سره مسلم شریف دی دیم دغه حدیث راخلی ارایت ان قتلت فاین انا قال فی الجنه او ثابت میکړل درته مخ کې چې د شهید رو جنت کې دی. استدلال می درته پیش کړی دی. بل جی دغه ته ګورئ جی دا حدیث وګد دی د وخت د کمیله وجه به داسې ویم. ام حارثه د هغې زوی چې شهید شو نبي صلی الله علیه وسلم خواله راغله جي وی که په جنت کې صبر وکوم او که په بل ځای کې نو ماته وی څه بکوم. بخاري شریف دی جي نبي صلی الله علیه وسلم ورته څه وی انها جنان کثیره وانه فی جنت الفردوس. جنتونه ډیر دي ستا بچی په جنت الفردوس کې دی نو جسد به دلته خروب حالته تلی په قبر کې نه دی. اوس جي که چېرته ته بیا ووایې جي چې چېرته دا قبر جنت دی نو دا مشکات شریف دی جي ګوره ورته اوسط الجنت میں وہی فاذا سألتم الله حدیث دے کله چې تاسو سوال کوئ د الله نه فاسألوه الفردوس د الله نه سوال کوئ د فردوس ولی فانه اوسط الجنه دا چې اوسط الجنه دا د جنت وسط ته او اعلى الجنه دا د جنت اعلی دا قبر نه دی جی. اوس دا بل حدیث ته ګوره جی 44 نمبر حدیث دی جی کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د جبرائیل امین سره بره لاړو جی قال وي فلما علونا سما الدنيا فإذا رجلنا يمين أسودة ويسار أسودة قال فإذا نظر قبل يمين زحكا وإذا نظر قبل شمال بكى قال فقال مرحبا بالنبي صالح ولابن صالح قال قلت يا جبريل من هذا قال هذا آدم عليه السلام وهذه الأسودة عن يمين وعن شمال نسموا بني فآل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عند الشمال أهل النار فإذا نظر قبل يمين زحكا وإذا نظر قبل شمال بكى. نبي صلى الله عليه وسلم ورسره آدم عليه السلام خواته خي طرف ته ګس طرف ته دغه ناسو نسمی وی نو نبی صلی الله علیه وسلم جبرائیل امین نه تاسو کې دا سوق دی جی نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل دا سړی آدم علیه السلام دی او خي طرف ته چې ناز دی دا د دې مؤمنانو روحونه دي ګس طرف ته د بدن روحونه دي. دا حدیث اوس د دې مکمل توثیق او د دې مکمل وضاحت روس د فیض الباری نه پیش کوم. دا مسلم شریف دغه حدیث په بخاری شریف کې هم د الفاظ درته مجي فلما جئت الى سماء الدنيا قال جبريل السلام لخازن السماء افتح قال من هذا قال هذا جبريل قال هل معك احد قال نعم معي احد فقال ارسل لي قال نعم فلما فتح علينا السماء الدنيا فاذا رجل قائد على يمين اسودا وعلى يسار اسودا واذا نظر قبل يمين بكى واذا نظر قبل يمين زحكا واذا نظر قبل شمال بكى فقال مرحبا بالنبي صالح ولابن صالح قلت لجبريل من هذا. دا حدیث په دغه ځبانه پرېږدم د استدلال لپاره. اوس د دې دوه حدیثونو نه دا معلوم شو. اوس زه دلته دا خایم جي دا زما سره فیض الباری د دی وی فالارواح التي مستقرها فوق السماوات او تحت الارضين ظهرت على يمين او شماله. روحونه چې یا لاندې یا بری دا په دغه ځای کې راوړل شوی. اوس دې ځای کې د بر ځای کې مدالي کی وقد جاءنا ارواح الكفار معذبا في سجين وان ارواح المؤمنين منعمه في الجنه. د مؤمنانو روحونه په جنت کې د بدن روحونه په سجین کې دا د دینه معلومیږي. اوس دا زما سره جی دغه حدیثونه مې پیش کړي که چا شمار کړي 45 13 ته دا 46 په دې ځای کې مې لیکلي بالکل صحیح خبره ده جی. په دې کې جی دا لیکي دا زما سره نسائی شریف دی 46 نمبر حدیث دی جی. په دې کې لیکي جی وګد حدیث دی چې کله روح وستل شي زی اخر دی سوی حتى ياتون به باب السماء تراشي وياتون به ارواح المؤمنين در مؤمنانو روحونه خواله راشي راکې دا دی تحریرات حدیث ته ګوره جی د دقیق حدیث وضاحت درته کوم. دا شیخ حسین علی صاحب دی په دې ځکه دی لیکي جی وی ولو کان الروح فی القبر کرو په قبر کی او فی فنائی یا داغي خوا کی نو فکیف یصح مان حدیث سرنګ به صحیح د حدیث چې ما د نسائی نه پیش کو فیاتون ارواح المؤمنین چې عالم ان شاء الله په دې باندې پوشي. دا زما سره 47 نمبر دلیل لجی دا مستدرک ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الشهداء على بارق نار بباب الجنه في قبه خضراء يخرج عليهم رزق بكره وعشيه وهذا حديث صحيح الاسناد. شهداء کرام چې دی به د جنت په دروازه کې دا ما تاسو ثابت کړل خو شهید تا په خپل وی چې نبی صلی الله علیه وسلم د تلو نه مخ کې جنت ته نشي تللی نو چې نشي تللی نو دا ما د معرف القرآن د مفتی شفیق قیل ادخل الجنه تحت ته پیش کړیو چې هغه چې روحونه تللی دي جنت ته. دا زما سره مصنف ابن ابي شيبه دا دې په دې کې 563 صفحه کې 48 نمبر حدیث درته پیش کوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقد ام حارثيه خبره ده انها جنات كثيره وانه في الفردوس الاعلى. ستا بچي یعنی د بچي روح چې په جنت کې ده. لاندې عن ابن عباس 49 نمبر قال صلى الله عليه وسلم اشهد ولا بارق نهر بباب الجنه. مخکې مطلب بیان کړی دی